سلامونه احترامات ګرانو کتونکو الف خان شیرپو یم کیمرامین ناصر یاسر خان د مونډې پول ته راغلی م الحمدلله کار پې روان دی او یقینا دا ډیره د ستایلو خبره ده. بل د ټاټونو پول باندې چې رالمه په دغه ځای کې به ټریفک چې کوم دی نو ایثار و د تېرو 10 کالو راځي چې کله سکندر شیرپو سینیر وزیر نو په هغه وخت کې په دې باندې کار شروع شو خو بیا د هغوی حکومت وړلی شو نو بیا به فبرت شیرپو خان پاټۍ ته اولو نو د هغې د وجې چې کوم دی نو خدای دې خلکو سره خو کړي نه کار یې پې بند کړ نو چې کار یې پې بند کړ نو هغې کې 10 کاله د هغوی حکومت ختم شو او 10 کاله کې چې کوم دی نو پرویز خټک او بیا وسیم محمود خان خزانه خالی کړله او بیا هغوی ځان چې کله سپین باز کړ نو خپله پارټي یې جوړه کړله نو هغوی خپلته کې ځان کلیر کړ خو به هر حال چې کله بیا د هغوی حکومت ختم شو شهباز شریف او افتاب احمد خان شیرپو له فنډ ورکړ نو هغه فنډ کې چې کوم دی نو په هغه ټاټونو پول باندې کار روان شو کار چې کوم دی ډېر ښه ځای ته ورسېده. اوس تاسو ته زه دا یم چې دا ماشومان تاسو وینئ که نه دا په دې ځای کې ځي ذخیره چې دوی ته دا لار بنده شوه ته وګوره هغه واړي دی ورو راپکول دی غورځو راپکول والا ورکړه لکه د ده نه پکې پکول هم پرېوته دا وګوره جي څنګه یې ورو ښې دا وګوره سبزي هم ترې پرېوتله دغه دي ماشومان دا ماشومان دا سکول ته ځي دوی په کښتو کې تلل څو پیرې چې کوم دی دلته کې کښتۍ را دغه کړې دا پول مخکې موړلی شوی دا به بیا موړلی کېږي دا یاد ساتئ ځکه چې دلته کې دا انجینران چې کوم دي خالد منصور صاحب راشه دا انجینران او دا ټیکهداران به دله مقدر کوي چې بل حکومت راشي چې هغه حکومت ته پکې چانس وي چې هغوی پکې بیا کمیشن واخلي که نه نو دی بل سیلاب لپاره دغه کړي لکه د دې لپاره څه داسې سیسټم میسټم نشته دی چې څه به کېږي خالد منصوره لږ یې خپلې مو ووایه که نه لکه د دې ډېره مننه الف خان شیرپو که زمونږ یاسر خان ته زه یم ته د مخامخ د موټرسایکلو ته وګوره دا څومره موټرسایکلې چې ولاړې دي نو دا ټولې موټرسایکلې دا د ډیم دلته کې چې کوم ډیم دی د هغې ورکران دي د هغې خلک دي ورسره دغه ځای کې کوم سکولونه دا ټولې موټرسایکلې د دې دا یو لار ده دې لارې ته تاسو وګورئ دا ټول په دې لار باندې نو دا به تر اوسه پورې الف خان شیرپو دا به په پیسو باندې تل په 100 او په 50 روپۍ باندې به یو موټرسایکل هغه راوړلی کېده او واپس به بیا په 100 او په 50 باندې راوړلی کېده دلته کې که تاسو وګورئ زموږ یو تحصیل پړانګار چې دی نو سالم یو تحصیل زموږ دې غاړه د مومن ضلع پروت دی د هغې ټولو خلکو آمدورفت او روزګار چې دا په دغه ځای کې دی نو دلته دلته موږ وګورو دا روډ چې تر څو پورې دا پل نه جوړ شوی او دا روډ نه تیار شوی نو دې خلکو ته تاسو وګورئ دې زنانو ته دې ماشومانو ته به دا تکلیف همدغسې وي خو د بدمرغۍ خبره دلته کې صرف یوه دا ده چې کوم کار د عوامو د پیدې وي هغه څوک نه کوي دلته کې چې کوم کار د هوټ دپاره وي کوم کار د خپل ذاتي پروجیکشن دپاره وي هغه خلک ښه په شوق سره کوي خو چې د عوامو کوم کار وي د ولس چې کوم کار وي هغې ته خلک شا کوي هغه که ډېر زیات ضروري وي خو خلک په هغې باندې هغومره توجه نه ساتي یعنې تاسو دې موټرسایکلو ته وګورئ دا په سوینو موټرسایکل چې دا عمده دغه د لاسه دغسې وي اکثره چې کوم دی خالد منصور دی نه موټرسایکل یې پکېږي نو بالکل د مومن ډیم دی که نه دا پول عمده خو هغه پول بس مرمت کېږي نه نو د دې خلکو آمدورفت پورې خبره کوي یو د ضلع مومن د یو تحصیل پړانګار سالم دلته دی د هغوی روزګار ټول په مومن ضلع هلته کې هیډ کوارټر هلته کې دی دا خلک چې دغه ځای نه ځي راځي نو هغوی ته څومره تکلیف وي د دې ځای عام ولس ته دلته کې مقامي خلکو په دې باندې څومره احتجاجونه وکړل دا پکې اوس خطه دا موټر سوسګي والا چې دی دا د اوس د خطه دی کې دې سره به دا خلک په ولس په سره مرسته کوي نو هله به دې دغه کېږي هلې به دې ځي بالکل ګرانو کتونکو څنګه چې خالد منصور خبره ترې وکړلې دغه سوزکي چې کوم دی دغه تینخت دی دا لار چې کومه ده صرف موټرسایکل والا ده خو موټرسایکل والا چې څه ځای پورې ځي نو بیا به ودرېږي او بیا به په دغه اوبو کې چې کوم دی اوړي خو دا خو اوس اوبه لږې کمې شوي دي دا د هغې په وجه باندې اوبه چې کله رازیاتې شي نو بیا به د کښتو سهاره اخلي کله چې کوم دی بیا په موټرسایکلو نشي تللی نور دا خلک په دلدار ګړی باندې راتاویږي د دوی چې کوم د گاډو سیستم دی نو دا په دلدار ګړی باندې راتاویږي د دې خلکو دا پیدل مزل دی هغه وخت ډېر کافي پیدل مزل کوي او رشکې چې کوم دی ډېرې لرې ولاړ دي ځکه چې دا کومه ایریا ده نو دغه ممنوع ایریا ده دا ممنوع ایریا ګرځولې شوې ده نو دلته کې کله چې دغه ته ځي ډیم ته نو ډیم ته چې کوم خلک راځي نو هغه په هغه اړخ باندې ځي دغه سفر په اړخ باندې نو هغه ځای پورې ځي هغه اړخ ته چې راتاویږي نو په شب قدر باندې راځي نو شب قدر تحصیل او تنګي تحصیل دا دغه سیلاب په خپل میز کې داسې مات کړی لکه تاسو چې وینئ د حمله د تیرې ولا مات کړی دی نو بالکل د یو بل رابطې چې کوم دی هغه منقطع شوي دي الله دې کې چې زر جوړ شي دلته کې کار هم چې کوم دی هغه د سسروي ښکاري دلته کې به صرف تصویر لپاره مشینګرۍ دا قصې قطارې به دغه شي او بیا لیټ وي لکه دې وخت کې کار بند دی خو دا ټایم چې کوم دی نو ناوخته کیدی شي سار پکې څه کار شوي یا
داسې نه چې په دې مستقل به سر وخت کار ها. دا ولس چې روتي وو په دې باندې د مسلې کوله د احتجاج چې پیښ شو د مختار اباظي غوندې مرګرو باندې چې اف ای آر شو نو دا هم دغه و چې په دې باندې کار ولې تاسو صحیح توګه نه کوي چې کله پکې یو ځل پکې ډزړه زو کې بیا غیب شي بیا پکې ډزړه زو کې بیا غیب شي نو د دې باندې کار هغه سي پراپر طریقې سره نه دی روان څنګه چې پکار دی څنګه چې په دې ډېره ښکلې خبره دې وکړه خبره ګرانو کتونکو لکه زمونږ په دې علاقه کې چې کم دی نو لکه بجلي ختمه شوې ده 2 میاشتې شوې بجلي ختمه شوې ده ما وابړې والا نه تپوس وکړو چې بجلي څه ټایم کې راځي وي 3 غنټې بجلي درکو که نه د عمرزو سب ډیویژن والا ته وي نو ما یې څه ټایم راکوي وي سهار 4 بجې کې راځي نو ما یې 4 بجې پې زه څه کوم بیا وي دروازې چې کم دی نو 9 بجې راځي نو 9 بجې موږ د کور نه روتو نو ما یې بل څه ټایم کې راځي نو وي بلې چې کم دی نو بیا د 4 بجو کې دروازې در پرېږدو 3 غنټې دلته کې په تحصیل تنګي کې په زیم او شرپو یونین کونسل کې دا بجلی ده خیر دا خو سیلاب وړو دا خو د سیلاب مخه نیول چې کم دی هغه ډېر زیات ګران دي خو په داسې سیستم باندې جوړ شو چې هغه دړې په کین ختلې د سوات نه د بره نه چې کم لرګي رالل هغه دې کین ختل دی برجو ته او هغه چې کم دی نو دی د ځان سره یوړو بیا چې کم دی ارضي پول دلته کې د ضعیف خلکو جوړ کو په خپل مدد آب باندې هغه دوی ختم کو یاره په دې باندې نه ځي نه هغه پول هم ډېر کار کو او هغه کې دا مسله وا چې ګوره هغه پول والا بدلته کې د یو موټر سایکل دا غاړه اړولو به ځان له 88 روپے غشتي هغه سره چې بکم کسو دغه به ځان له پیسې کوي اغشا بیا چې باغه موټر سایکل والا واپس راتنه هغه بیا کوي نو خلکو ته هم دغه نم زیات تکلیف وکړي چې مونږ ته ټیک ته چې 200 روپے زمونږ د صرف سین په وړې دوه باندې ولګي او بیا دغه نه پس چې خاله کیشته د اورېدو خطرې به پکې ومم وي نو دلته یو غم خو نه دي چې سړی یو جاړي کنه یو غم خو نه دي چې سړی یو غم نه کم غم بجاړو خو بهرحال په دې باندې نظر ساتل پکار دي دا دغه ځای کې چې کومه ده برجې ور کوي او د دې برجې نه بچ کم دنو بیا دې د پاره دغه کې خو دې کې لا اوس میاشتې شته دي دا غوي د بهر ملکونو مثال لکه ملازمین چې څومره دي سرکاري ملازمین چې څومره دي استادان دي غیته دغه گاډي په دیکو باندې وته دلته ماشومان زنانه د سکول واړه دا ټول دغه سي خو که اوس په یخنې موسم دی که دا څومره زر دا پول تیار کړي شو نو دغه نبدا به د قوم د پر ډیره زیاته خبره ک نه دا لیټ کیږي او بیا اوبره شروع شي نو بیا خدای د خلکو اثر شي بالکل او سو خو مبر ازیاتی دي شو چې مبر ازیات شو دا ډب دی پاغه ځای ور کړی دا بیا په دې ځای راځي چې په دې ځای راځي نو بیا به دې تیساریږي دی وخت کې دومره خپل موقع ده چې زر تر زر دې پول دغه کې د بهر ملکونو مثالونه ور کوي او بهر ملکونو کې چې سیلاب راشي کنه نو ډایرکټ چې کندنو بل ارضی پول ور سره یو غې لګولې وي نو دا په دې پړو باندې وګوره دا دونه په مشکل سره چې کم دي نو وګوره دا خيږي کوزيږي هغه ځکه وګوره هغه زنانو ته خلکو ته انتخابي تکلیف ته دا تکلیف چې کم دی دا د نگران حکومت په ټیم کې چې کم دی نو لا دا خو پرېږده چوتي پول سره لږ شان دقت ده کنه هغې کې ټکټرې پروزي موټر سایکلې پروزي د هغې یو بېله لانجه د هغه هم سیلاب وړلی دی چې سیلاب کم ځینې سکولونه خراب کړي دي ړنګ کړي دي خو په هغې کې بیا کار نه شوي ګوره دې کې دا مېلمنو ته تاسو ګوره هغوی د دې نه خبر نه وو هغوی دا دغه ځای پر راغلل چې هغوی ته پته چې دی خو دغه نشه واپس په دوی لاندې کوزېږي نو دوی به اوس په سیند کې واپس راځي په دې لارو باندې به هغوی په سیند کې راځي تر اوسه نو خبر شوي دا خو وي سیلاب نه راغلي خو بهرحال په کارو چلته یو بورډ لګولی وي چې پول خراب دی ګوره همدغه خبره کوو چې خلکو ته تکلیف دی دلته کې میلمانه زی راځي خلک زی راځي نو خلکو ته دا ګوره تاسو ګوره دا خلک دا سيزي داسې نو په هغه ځای کې داسې راتاویږي داسې په دې ځای کې نه را دغه کېږي دا ګاډی به اوس هغه ځای ته ځي نو هغه ځای کې به دې را کوزېږي نو داسې به راځي نو په دې لار نو واپس په دې داسې ځي بالکل او زه خبره داره چې شګې او کار انتخابي د سسرویخ کار دی بالکل چې کوم دی دا په کم پوزیشن کې شمشته په چال باندې منګه وینو نو دا به ډېر لري رسی خو بیا هم په